د 400 د ادبي تحریک په نوم باندې د 400 د مقامی شاعرانو د 10 تنظیمونو نماینده تنظیم او کابینه ټاکل شوې ده چې مقصد یې دا دی چې په ضلعي صوبایي او مرکزی سطح باندې د دې شاعرانو د تنظیمونو د حق د پاره आवाज اوچت کړي شي. دغه 400 د ادبي تحریک بانی پخوانی MPA او ستر سیاسي او سماجی شخصیت محمد ارشد خان دی. د دې تحریک د مقصد په حواله د راجوړ شوی غونډې ته د وینا په محل جنرال سیکریټري شاعر او ادیب خاغلی ارشد جان شاهکار وویل چې ادبي تحریک په جوړېدو باندې او په هغې کې په ړومبي پروګرام باندې مبارکي ورکوم، خصوصا هغې مشرانو له زمونږ ډېر ګران مشر سابقه MPA محمد ارشد خان چې یو ادبذوق انسان دی او د 13-12 کالو نه دلته مونږ کینو او دغه خپلې ادبي تندې سړو د هغوی یو سوچ را پیدا شو چې په هغې کې ورسره زمونږ د ګران ورور صدر طیب الله طیب صاحب او جان محمد جانی ورور دوی یو سوچ وکړو، یو میټینګ یې وکړه چې د 400 په سطح باندې د دې ټولو تنظیمونو یو مرکزي تنظیم پکار دی. هغې کې ډېر لوی وخت ولګېدو، یقینا دغه کم وخت چې په هغې کې تېر شو په هغې کې کومو ملګرو ستړی وکړی نو د هغوی ما سره لفظونه نشته چې په هغې کې جانزیب مومن صاحب، قیصر علی شاه کاکا هیل، ناصر خان همدرد صاحب په ابتدایي مرحلو کې هغوی سره ګوهر علي ګوهر ورور. په دې موقع د پښتونخوا قومي مومن ملک فلک نیاز خان، سرپرست اعلی حاجی محمد ارشد خان، صدر طیب الله طیب، نائب صدر جان محمد جانی، چیرمین محمد علی خوگ او جنرال سیکریټري ارشد جان شاهکار هم خبرې وکړي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.